الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة فتكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ماذا اسلام قابل قدر مسلمانان ورونو الله تبارک و تعالی مو تاسونا د بندګۍ مطالبه کوي. بندګۍ دي ته لکېږي چې الله سیلی دی هغه باندې عمل وکا کوم شیانو نه منع کړی دا غي نه ځان وساته. اوس الله ما او ته تسیلی دی هغه باندې عمل وکا یوازې عمل نه دی حدیث کې او دی قران آیت کې الله فرمایي وسارعوا الى مغفرة من ربکم. یوازې عمل نه عمل طرف ته جلتی کول یو بل نه په نیکو اعمالو کې مخکې کېدل دغه مطلوب دی ما او تا نه. قرآن کې الله فرمایي وسارعوا الى مغفرة من ربکم. تاسو منډي وای جلتی وکي اسباب د مغفرت ته هغه اعمال ته تاسو جلتی وکي چې هغه سره انسان ته بخنه ملويږي انسان ته جنت ملويږي. او د کوم حدیث تاسو مخه ته ما بیان کړو نبی علیہ السلام فرمایي بادروا بالاعمال الصالحه. و تاسو یو بل نه په نیکو اعمالو کې سبقت کوي مخکیواله کوي. څنګه مخکیواله کوي؟ لکه د مثال داسې ده غزوه تبوک موقع ده نبی علیہ السلام اعلان وکړو سخت جنگو مظلم زیاتو او خرچام کم و ګرمۍ مسممو. نبی علیہ السلام اعلان وکړو د چاندې ولا چا سره څوي چنده راوړیا jihad د لپاره چنده غوښتله. نن مجاهدین ګرځي او زیبل زی ما وتانه چنده غواړي. د نبی علیہ السلام سنت ته دغه سنت باندې د صحابه په سنت باندې عمل پکار ده. صحابه چنده ور کړی دا نبی علیہ السلام چنده غوښتي ده. نو ما او تاسو په کار د دې سمغه عمل ما او تاسو کوم عمل صحابه کرامو کړی ده. مجاهدین کم ځای کې وی اعلان وشي نو خامخا تعاون مجاهدین سره کوي مدرسو ولا سره کوي. بادروا بالاعمال الصالحه. دې کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عمر فاروق رضی ټول خپل کورونو ته عمر سے بوله کېدل په کور کې څومره سامانو نیم سامان رواخستل. مثال تو سره دوه کپونه یو کپ رواخسو یو پرې خودلو دوه پلیټونه یو پلیټ رواخسو بلې پرېک دول دوه کټونه یو کټ رواخسو بلې پرېک دول ها کزه څومره سامانو نیمه کور ته پرې خودلو نیمه ځان سره ون کړی دا زړه کې خوشحال ده. نن بزه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نا مخکیواله کوم او غینه بزه دغه مقابله غټم ګورم ما نیم سامان د کور ولا رواخست. ابوبکر صدیق سے هم سامان راوړلو او عمر فاروق سے هم سامان راوړلو. نبی علیہ السلام عمر سے نه تاسو کې عمر صدر راوړل یا رسول الله ما خو په کور کې څه نیم راوړل نیم کور ته پرې خدای نیم تاسو ته راوړل الله لاري کې صدقه کړلو راوړلو. زړه کې خوشحال ده چې ان شاء الله ما غونډه عمل ابوبکر صدیق نه وکړي. نبی علیہ السلام ابوبکر نه تاسو کو ابوبکر صدر راوړل تا یا رسول الله ما خو څه کور کې وټول راوړل وی کور کې څه پرې خدلو وی کور کې هم الله نه ما پرې خدله تاسو نه ما پرې خدله. الله اکبر. یو شی هم ما کور کې پرې نه خدله. عمر سے ویل سنن ما تاسو سره مقابله نن سم تا نه غټل تر څه تم نشم غټله دي توسیله کې مقابله په نیک عمل کې یره غدا عمل کوي ما ته پکار دي نه زیات عمل زو کم هغه دومره عمل کوي ما ته پکار د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دولت کې چا سره مقابله نه کړي. دانا څنګه ټیم کې مالدار خلک نو عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مالدار ترین صحابي ده. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ مالدار ترین صحابي ده. هغه سره چې عمر فاروق سے مقابله نه کړي څه دومره دولت دی جمع کړی د زبم دومره جمع کوم دی 1 کروڑ جمع کړی دی زب 2 کروڑ جمع کوم دی 2 جمع کړی دی زب 4 جمع نه په نیک اعمالو کې یو بل سره سبقت او یو بل نه مقابله وا دي ته لکېږي مبادره او دي ته لکېږي سبقت او هم دغه شی قران ما نه غواړي هم دغه شی حدیث ما نه غواړي. تاسو نیکو اعمالو کې یو بل نه مخکیواله وکړي. بعضی ټیم کې انسان په ذهن کې یو نیک عمل داعیه راشي یره تو رکعت نفل خو پکار ده یره دغه مدرسې ته خلک تعاون پکار ده یره دغه فقیر سره د دې سره خو تعاون پکار ده. زړه کې یو سوچ راشي ښه خیال راشي. صوفیاو په اصطلاح کې دي ته وارد یې لکېږي وارد بالفاظ دیگر دي ته علماء لکېږي ملما ورته لکېږي. ملما څه کله کور ته راغلو کته د ملما قدر وکړو دغه ملما به رسیدا تا وکته د ملما قدرداني ونه کړله
بیا دغه مېلمه هغه ځای ته نه ځي کوم ځای کې دي ته عزت نه ملېږي. همداسې ده که نه؟ دا وارد ښه سوچ د نیک عمل والا سوچ انسان په ذهن کې رسي. دې مثال هم د مېلمه ده. که تا د دې قدر وکړو ته بیا رسي بیا رسي او که تا د دې قدر ونه کړو ته بیا تا ته نه رسي. قدر د دې څه ده؟ تا په ذهن کې د نیک عمل داعیه راغله فوراً عمل ورباندې وکړه. که تا ورباندې عمل ونه کړو د تا او د دغې سوچ په مابین کې شیطان حایل بیا واقع کېږي. بیا دا عمل ته نه شي کولی. تاسو به کتلی وي یاره د فلانکي سړي سره خو تعاون پکار ده، هغه ټیم کې ونه کړي، لږ ساعت تېر شي بیا یې سره هغه نه خو د فلانکي سړی ډېر غریب ده، بیا لږ ساعت تېر شي بیا یې سره دومره څه ضرورت ده د پیسو ته چې 10,000 ورکړه خو 15,000 ورته ورکړه. بیا لږ نور ټیم تېر شي یاره دې ته څه ته ورکوي، خپلو بچیو باندې صدقه کې دا هم صدقه ده او صله رحمۍ ده، ډبل اجر ده په دې کې. او دې غریب ته ورکوي نو صرف یو اجر میلاویږي، خپل بچي باندې دغه پیسې ورکړي ډبل اجر میلاویږي. هغه کومه صدقه په ذهن کې راغلې وه هغه صدقې ولا کوم سوچ هغه شیطان ورکې حایله شي. نبی علیہ السلام فرمای بادروا بالاعمال الصالحه، تاسو یو بل نه سبقت وکړئ په نیکو کارونو کې. ګورئ بعضې ټیم کې دا مو تاسو یو خبره کوو یاره مونږ خو ډېر ښه یو فلانکی سړی خو سره لمونځ هم نه کوي، کم از کم زه خو لمونځ کوم یاره مونږ خو ډېر ښه یو کلمه خو مې ویلې د کافرانو خو سره کلمه هم نه دی ویلي. یاد وساتئ دا هم د شیطان دوکه ده. نبی علیہ السلام فرمای انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم. نبی علیہ السلام فرمای دنیا حوالې سره ځان نه لاندې خلکو ته سترګې غړوه. څه کله ته ځان نه لاندې خلکو ته سترګې غړوې نو کم غریب ده تا نه، نو ته څه کله غریب سړی وګورې ځان نه لاندې خلک ته وګورې تا ته به د شکر ماده هغه شکر توفیق مې شکر الحمدلله الله ما ته خو دومره سره کړي دي، دې غریب ته خو دې څه هم نه دي ورکړي. زه خو دومره ښه یم چا قرضې خو ورباندې نشته، دا غریب خو په قرضو کې ډوب ده. یاره زه خو ډېر ښه یم ما خو دومره له څه نه څه صحت شته، صرف شکر بیمارۍ مه ده. او د بل خو وګوره خپې ماتې دي، لاسونه یې مات دي، شوګر یې هم ده، زیړی هم ده، تور زیړی هم ده، دا په کټ کې پروت ده، هسپتال کې پروت. نو ځان نه لاندې خلکو ته به دنیوي امورو کې سترګې غړوئ، دې طریقې سره ځان نه باندې خلکو ته به سترګې نه غړوئ. څه ته ولګېږي یاره ما سره خو دغه 15 لکه روپۍ دي، د بل سړی وګوره دې سره خو موټر ده، د بنګله یې وکسه او د کاروبار یې وکسه. دې طریقې سره څه دنیا حوالې سره ځان نه باندې خلکو ته سترګې غړوئ نو بیا به تا کې ناشکرۍ ماده پیدا کېږي چې خدای دا مې تا بنده ده زه ته بنده یم، دې ته دومره دولت ورکړی ده ما ته نه ده راکړی. نو نبی علیہ السلام فرمایي دنیوي امورو کې ځان نه لاندې خلکو ته به سترګې غړوئ، ځان نه باندې خلکو ته به سترګې نه غړوئ. البته دینی امورو کې په نیکو اعمالو کې ځان نه لاندې خلکو ته به سترګې نه غړوئ. څه ته وایې یاره فلانکی سړی خو 15 وخت لمونځ نه کوي، کم از کم زه خو 15 وخت لمونځ خو کوم. یاره فلانکی سړی دغه خو زکات نه ورکوي، زه خو زکات ورکوم، هغه ایمان نه درولم. نه، ته به په دیني امورو کې ځان نه باندې خلکو ته سترګې غړوئ. یاره زه هم نیک عمل کوم 15 وخت لمونځ کوي، خو دا فلانکی سړی خو تهجد هم کوي، دا خو میاشتې کې څو روزه هم لګوي، دا خو دین طلب هم کوي، دې سره سره قرآن تلاوت هم کوي. نو ځان نه باندې خلک څه ته ګوري نو بیا به دې وخت کې تا ته بیا پته لګېږي چې ما خو هېڅ عمل هم نه ده، که عمل د دې عمل ده. نو دې طریقې سره تا کې بیا د نیکو اعمالو هغه شوق پیدا کېږي. نو نبی علیہ السلام فرمایي بادروا بالاعمال الصالحه، تاسو سبقت کوئ بالاعمال الصالحه په نیکو کارونو کې. نبی علیہ السلام فرمایي داسې حالاتو به تاسو باندې راشي فتکون فتن کقطع اللیل المظلم، وي داسې فتنې به راشي لکه د تورو شپو ټوکړې. بیا به دې حالت کې تاسو به ډېر څه غواړئ چې دا عمل وکړم دا عمل وکړم، بیا به نه شي کولی. داسې مشکلات کې به ته ګیر وي، هغه بیا داسې حالت وي یصبح الرجل مؤمنا، وي سړی به سبهي کوي په داسې حال کې چې دغه مؤمن وي او یمسي کافره، او بېګهي به کوي دا به کافر وي، پته به هم ورته نه لګېږي، سبهي به مؤمن وي او بېګهي به کافر وي، بېګا به کوي بېګهي به مؤمن وي او سبهي به کافر وي. داسې حالات به تاسو باندې بیا راشي، بیا به هغه ټیم کې نیک عمل نه شي کولی. اوس ته الله تبارک وتعالی مقدر کړي ده څومره هم نیک عمل کولی شي، نیک عمل وکړه. غزوه احد په موقع باندې صحابه کرام میدان کارزار ته روانو، نیو باندې چې و هغه سره کجوري وي، کجوري راخستې خولې کې خوړلې او زړې غورځول. چا نه تپوس وکړه ته چېرته روان یې تاسو؟ وایي موږ خو جهاد ته روان یو. وایي جهاد ته څه جهاد کې به څه میلاویږي موږ ته؟ وایي الله به جنت در نصیب کړي که شهادت درته میلاو شولو، او که نه غزي به شي الله به اجرونه درکړي. ما فورا روان شولو جهاد ته. جهاد ته چې کله لاړلو هغه ځای کې الله تبارک وتعالی شهادت مقام ور نصیب کړلو، شهادت ورته میلاو شولو. دې ته یې لګېږي سبقت نیکو اعمالو ته. کله هم ته په نیک عمل باندې پوه شې چې دا نیک عمل ده، تا ذهن ته راغله چې دا فورا ورباندې عمل کوه، نو بیا به دې حدیث باندې هم عمل رسي، قرآن باندې هم عمل رسي. دې دپاره رکاوټ هغه نفس او شیطان ده. نفس او شیطان ما ورته نه پرېږدي، نفس او شیطان خبره به په دې نیکو اعمالو کې نه منې. یو بزرګ ده مولانا ډاکټر عبدالحی رحمه الله، هغه فرمایي کله کله شپې ستړی شم
نو شپې تهجد ته راوچتېږم نو بیا بدن راته نفس ورته اجازت نه راکوي ستړی وم خوب به زیات رسي بیا زه نفس او شیطان سره دوکه کوم څرنګه دوکه کوم نو زه دې نفس ته وایم چې خیر د لغونې کټ کې کښېنه نشته ضرورت اودس هم مه کوه او تهجد هم مه کوه کټ کې کښېنه صرف الله نه دعا وغواړه ځکه دا د دعا د قبلېدو وخت زه بیا نفس اماده شي دې ته څخه ټیک ته څه اودس او د لمونځ نه کوې تهجد نه کوې ناسته وي ناسته خو ډېره ښه ده زه بیا کښېنم زه کله کښېنم نو بس بیا هغه نه بعد نفس ته وایم چې هسې هم دومره راوچت شوی یم لکه د وړۍ بولې خو وکړه بیت الخلا ته لاړ شه نو بیا زه ولګېږم دې طریقې سه بیت الخلا ته لاړ شم بولې څه وکړم هغې نه بعد بیا وایم چې هسې هم راوچت شوی مونځ خیر دې مه کوه دغه اودس وکړه اودسونه فضیلت خو به درته میلاو شي بیا اودس وکړم څه اودس وکړم هغه نه بعد بیا نفس اودس نه مو کړلو راوچت هم شولې کم از کم 2 رکعته نفل خو وکړه وي جانماز ته لاړ شم وي دې طریقې سره نفس او شیطان سره مقابله وکړم بسترې نه زه جانماز ته ځان راورسوم نو دې طریقې سره ما او تا ته پکار ده داسې نفس او د شیطان خبره نه منو څه کم نیک عمل نه ما او تا ته پته لګېدلي دی او ما او تا ذهن ته راغله فورا ورباندې عمل کوو په دې حدیث باندې او په دې قرآن باندې ما او تا ښې طریقې سره عمل هم رسي او ما او تا په عمل نامې کې به نیک اعمال هم زیاتېږي الله تبارک وتعالی د موږ تاسو ټولو ته په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي اخلاص سره دعا وکړي د څه څه مو ویلو ته قبول منظور کړي په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي الله موږ تاسو طاعات او عبادات قبول او منظور کړي روزې تراویح قبول او منظور کړي امت مسلمه په حال باندې رحم وکړي الله پوره امت عبادات او طاعات قبول او منظور کړي الله چا پریشانی ورته په خوشحالۍ بدل کړي چا شری مقاصد وي الله غیب نه پوره کړي څوک بیماران دي په خپل بیماران دي کورونو کې بیماران دي هسپتالونو کې بیماران دي ټولو ته صحتونه نصیب کړي حاضر ټولې جامع باندې رحم وکړي او فیض امر الی الله ان الله بصیر بالعباد